بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خادم مخکې سبق کې د حروف شرطیو په اړه کې بحث وکړل شو. وس د دې نه د مسند په احوالو کې بل حال ذکر کوي تنکیر المسند، یعنی د مسند په کم ځای کې دا نکره راوړل کېږي. مسند کله کله عام طور باندې مسند نکره راځي، کله کله مسند چې دا معرفه راځي. مسند په معرفه کله راځي جو پای کې هغه ویلو کنه چې کله د حصر فائدہ مقصود وي، یعنی دا بعضی سيزونو کې دا فعل راګرول مقصود وي، د بعضی سيزونو را خاص کول مقصود وي، نو الته کې معرفه راځي. او چې کله مقصود چې نه عدم حصر وي یا مقصود چې نه عدم تعین وي، نو الته کې مسند چې نه نه کې راځي. دویم نمبر د تفخیم د لپاره کله کله مسند چې نه کې راځي. دریم نمبر د تحقیر د لپاره کله کله مسند نه کې راځي. دا درې احوال دي چې مسند په کم ځای کې نه کې راځي، مسند په کله نه کې راوړو. نو مسند په درې وجونه په درې حالاتو کې مسند نه کې راوړو. نمبر 1 چې کله مقصود زمونږه عدم حصر او عدم تعینی، او نمبر 2 تحقیر لپاره، نمبر 3 د تفخیم لپاره. مثالونه ذکر کړي. واما تنکیره نکره راوړل مسند فلاراده عدم الحصر والعهد، چې کله اراده وي عدم حصر. عدم حصر مطلب دا دی چې دا مسند له مسند کې راګیرې نه، دا مسند د مسند له لپاره خاص کین نه بلکې رول ولا عهد او د تعین عدم تعین لپاره. الدال علیهم التعریف، چې دلالت کوي پر ادوانو باندې، یعنی په حصر او په عهد متعین کېدل باندې دلالت کوي. تعریف مطلب دا چې کله مقصود زمونږه تعین وي یا مقصود زمونږه حصر وي، نو الدغه منګه مسند معرفه راوړو. خو چې کله مقصود زمونږه نه حصر وي او نه تعین وي، نو الدغه مسند نکره راوړل کېږي. كقولك زيد كاتب وعمر شاعر، نو دلګه زید ته کاتب دی. اوس کدا زید ته غټ کاتب دی کنه، نو زید هو الكاتب، دا زید چې دغه صحیح کاتب دی. خو موږ زید کاتب بس زید کاتب دی، لکه څنګه چې نور کاتب دي دغه شان دی کاتب دی. عمر شاعر، عمر شاعر دی، لکه څنګه چې نور دی دغه شان دی لري. تعین بګنيشته. او کوه زه مچارګه دا عمر دا ګوره بهترین شاعر دی، نو زه بیا عمر هو الشاعر، چې دا عمر دین دغه ګوره صحیح شاعر دی. واښو به معنی او للتفخیم یا د تفخیم د لپاره، یعنی د مسند د مفخم کول او معظم کول، چې دا مسند ډیر لوی شیز دی. لکه هدن للمتقین، وز دا هدن للمتقین دا چا لپاره خبر دی؟ یا خو د هو مبتدا محذوف د لپاره خبر دی، او یا د ذلک الكتاب د لپاره خبر دی. هدن للمتقین علی انه خبر مبتدا محذوف، یا خو خبر د مبتدا محذوف دی یا خبر د ذلک الكتاب. او للتحقیر یا تحقیر د لپاره لګته ما زید شیئا، زید اس شی نه دی، زید اس شی نه دی، ما زید شی زید شی نه دی، نه تحقیر د لپاره سپکوالی د لپاره. تخصیص المسند، وذا مسند لري کنه درې هغه صفت کله ذکر کولای کی، کله دا مخصوص کولای کی خاص، یعنی تخصیص دغه چې مسند نه دا خاص کول. بیا مسند خاص کولای کی پس سره کله په اضافت سره کیږي او کله په وصف سره کیږي. یعنی مسند کله مضاف ذکر شي وسره، مضاف الیه وسره ذکر شي، او کله چې د سره وصف ذکر شي. لګته زید غلام، زید غلام، زید غلام دی، زید غلام دی. نو دا غلام چې د سړیم کې دی شي او د خزم کې دی شي، او د زید غلام رجلین، زید سړی غلام دی. نو دا رجلین چې وسره وي، نو مطلب دا چې زید صرف دا سړی غلام دی، د خزم غلام نه دی. پوه شو به معنی. او نو دا پرې کې دا خاصواله چې دا پکې راغی، او یا دا خاصواله چې دا وسه په ځای سره راځي. لکه زید رجل عالم، زید رجل عالم چې کله د وسه عالمون ته نه لګولې، نو زید رجل یعنی زید سړی دی، عالم دی که جاهل دی که قاری دی که مفتی دی که هر سره دا پکې بنشته. خو چې کله ته وایي زید رجل عالم، نو دا اوس شول چې د مسند کې تخصیص راغی، خاص شو دا چې صرف عالم سړی دی او جاهل نه دی. او دا دې لپاره چې را فائدہ تامر کی. تخصیص المسند، واما تخصیص المسند بالاضافه، یعنی خاصواله د مسند خاص کیږي په دوه سدون سره، یا په اضافت سره یا په وصف سره. که په اضافت سره د لپاره مثال زید غلام رجل، او الوصف یا وصف به سره زید رجل عالم، دا ولې خاص کیږي؟ فلکون الفائده اتم،
لپاره چې فائدہ اتم شي یعنی دا مسند دا فائدہ تام ورکی لما مره من ان مخکې دا ویل شي دي چې ان زیاده الخصوص توجب اتمیه الفائده چې په خصوص کې زیاتواله پیدا کول دا فائدہ تام ورکی یعنی تام په مکمل فائدہ ورکی لکه ته زید رجل نو عام سره ته مراد ده او کته زید رجل عالم نو دې هغه فائدہ تام ورکل چې لکه عام سره دې نه مراد بلکې عالم سره دې مراد ده به وعلم ان جعل معمولات المسند كالحال ونحو من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح ويه دا حال او تمیز دا چې دي کنه نو دا وي بعض کسانو مقیدات ګرځولي چې دا د فعل لپاره قید ده او دا وصف او اضافت چې دا به مخصصات ګرځولي دي چې د اضافت په ذریعه سره د اضافت په ذریعه سره او د وصف په ذریعه سره د مسند تخصیص کیږي نو دا وصف او اضافت او وصف او اضافت دا تخصیص ګرځول مخصصات ګرځول دا اسی یو دغه یو اصطلاح ده د دې څه فائدہ نشته او دغه شان د حال او تمیز نه حال او تمیز دا مقیدات چې دا فعل لري لپاره قید ده چې دا فعل د نه په کوم حال کې واقع شوی دی نو دا اسماز اصطلاح ده وقيل او چویل چې الا ان التخصيص عباره عن نقض الشيوع ولا شيوع للفعل او بعض بګی دا خبره کړی ده کنه چې دا تخصیص لري د اسم سره خاص ده ځکه تخصیص لري د حصو کمولو د لپاره چې په حصے کمول او په فعل کې شيوع نه حصے پکې نه وي مشترک حصے ته شيوع وي لکه پوه شو به معنی لکه ته زید رجل نو رجل عالم مراده او زواهق ته مراده او قاری ته مراده وای دا خبره په فعل کې نه لکه ته لکه پلان کې وال وکړل جو بس وهل دي کاغار څنګه دي کپا لخته واله له جو وهل دي کپا سپېړه واله له وهل دي کپلته واله وهل دي پوه شو به معنی نو چا دا ویلي چې لکه په دې کې فرق ده لکه اسم لانه انما يدل على مجرد المفهوم والحال تقيده ځکه فعل چې ده دا صرف په مفهوم باندې دلالت کوي او حال جنن دا قید دایره لپاره قید دی چې د فاعل نه فعل واقع شوی نه په کوم حال کې واقع شوی دا قید دی لپاره والوصف يجيء في الاسم الذي فيه شيوع فيخصصه او دا وصف دا په هغه اسم کې راځي چې پای کې شيوع وي شيوع یعنی مشترک اسی بګي نو دا وصف په ذریعہ سره د اسم خاص شي او فيه نظر په دې کوئی نظر دی نظر دا دی کنه په دې لاندې لیکلي دی او دا په متول کې دا لیکلي دي چې لکه اشتر شيوع نه مراد تجه بری کې عموم دی نو دا عموم نه مراد تاسو سره کستا مراد دینا عموم شمولی نو دا صرف په نکره تحت النفي کې په عام نفي کې نه به اسم کې نه بلکې هغه اسم چې کله نکره تحت النفي واقع شنو پای کې او کستا د دینا شمولی بدلی مراد وي شمولی او بدلی دي د شمولی چې په یو وخت په ټولو باندې دلالت کوي او بدلی چې یو وخت په یو باندې ببل کې ببل باندې شیئا فقلاره نو کستا مراد دینه شمولی بدلی وي نو شمولی بدلی خو په فعل کې همي لکه ته جاءني زید زما خواته زید راغلی دا احتمال لري چې په حالت د سورلې باندې راغلی د احتمال لري چې په حالت د مشیت کې راغلی نو ستاره دی عموم نه مراد ده که عموم شمولی دی اخلي نو عموم شمولی صرف نکره تحت النفي کې په عام اسم کې نه راځي او کته دې شمولی بدلی اخلي نو شمولی بدلی چې دا هم لگا صرف په فعل کې هم شمولی بدلی راځي نو بیا د اسم سره تاسو خاص کړل نو یې جواب درې انداره چې زمونږ فی الجمله د دینه لکه مطلب د دینه شمول له او هغه شمول عمومي شمولی زمونږ فی الجمله مراد ده یعنی اسم ده اگر چې نکره تا ته نبی د اسم خو ده کنه او په فعل کې د سن ناړو شمولی د عمومي شمولی په کې د سن ناړو راځي نو زمونږ ته مراد فعل نه بلکې صرف اسم مراد ده هغه په شو به معنی واما ترکه درې حالت بیانې نن سبا چې لکه دا مسند الیه د مسند تخصیص په کوم ځای کې نه ذکر کیږي نو په کوم ځای کې دغه فائدہ د مقصود نه لکه زمونږه خاصواله مقصود نه اضافت او وصف پکې نه جو واما ترکه اي ترک تخصيص المسند بالاضافه والوصف فظاهر دا ظاهر بما سبق في ترك تقييد المسند لمانع من تربيه الفائده یعنی دا فائدہ ورکول پکې دغه نه معنی پکې موجود دي تعریف مسند په کوم ځای کې چې نه دا معرفه راوړل کېږي بخو خداو چې مسند نه کېره بکل راوړو نو درې وجه ویل شوی کنه چې یا د تفخیم د پاره یا د عدم حصر د پاره او د عدم تعین د پاره او د یا تحقیر د پاره وسوي مسند به معرفه کله راوړو نو د دې لپاره کنه چې سامع لرم په یو امر معلوم باندې د امر معلوم سره د حکم یا د لازم حکم فائدۃ الخبر فائدہ ورکول مقصود وي واښو به باندې چې سامع یو په امر معلوم باندې
سامع په امر معلوم باندې په امر معلوم سره دا مسامع ته د حکم یا د لازم حکم فائدہ ور کوي د حکم یا د لازم حکم مخکې حکم او لازم حکم ویل شوی دی چې یو کس ته د مخکې نه پته نه او ته ورته ووایو هغه ته فائدة الخبر دی او که نه او ته مخکې نه پته یو ته چېرې ما ته هم دې خبرې پته ده نو لازم فائدة الخبر دی هلته کې تاسو ویلي دي نو چې کله پکې دا مقصود وي نو هلته کې اسم معرفه راځي لکه دی زید اخوک نو ځل لګي یا خو ته پته نشته لري هغه ته پته نشته چې د مارور دی کړل ته ته زید اخوک نو دا د فائدة الخبر دی وکړو او چې هغه ته پته نه چې دا مارور دی ور چې تا لکه دا ته وحل تکول وسره کوي ظلم زیاته به کې نو ته دوی چې زید اخوک نو دا لازم فائدة الخبر ورکو پوه شو مې معنی نه دل لګي دا اسم دا مسند معرفه ذکر اورل شوی دی و اما تعریفه هر چې معرفه راوړل لري مسند دي د فسر لپاره فلافاده السامع حکما د پاره دي چې فائدہ ورکړل شي فائدہ لپاره فائدہ ورکول سامع ته د حکم على امر معلوم له په داسې امر باندې په امر معلوم چې د سامع ته معلوم وي باحدى طرق التعريف په طرق تعریف کې په طریقې سره طرق تعریف مطلب دا دی چې په کم ذریعې سره د اسم معرفه ګرځي د معرفي وو قسمونه دي کنه یا کوئی اسم نکره معرفه ذکر شي عالم ذکر شي یا په الف لام سره ذکر شي یا په اضافت سره ذکر شي یا په حرف ندا سره نو کا هر طریقه د تعریف چرنده پکې راغله یعنی انه یجب یعنی واجب دی عند تعریف المسند تعریف المسند یعنی د څه خو کې دی نشي چې دا مسند چرنده معرفه او مسند نکره وي مسند خو همیشه لپاره معرفه یې وي خدا مسند چې دا وسرم کله کله معرفه راشي مسند چې معرفه راشي نو بیا د صورتونه دي یا خدا چې لکه دوه طریقې تعریف یو شان دي طریقې تعریف لکه مطلب مسند له هم په الف لام سره وي او مسند هم په الف لام سره وي او چې طریقې جدای لکه مسند له چې دا لکه اوس د مثال ذکر کړل چې مسند چې نه دا لکه نه معرفه وي او په الف لام سره او دا بل لکه زید اخوک ته نو زید اخوک کې یا عمرو المنطلق نو به زید اخوک کې زید مسلم لري معرفه ده خو د معرفي قسم عالم ده پکې او اخوک دا معرفه ده او په اضافت سره ده یا عمرو المنطلق ونه معرفه دي او عمر معرفه ده د عالم ده وجنه او المنطلق معرفه ده د الف لام ده وجنه يعني انه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند له يعني واجب دي چې مسند په هغه کې معرفي چې کله مسند له چې دا مسند له به هم معرفي اذ ليس في كلام مسند له نكره ځکه په کلام د عربو کې مسند له نکره نه راځي والمسند معرفه في الجمله الخبريه او مسند معرفه راځي په جمله خبريه کې به اخر مثل په اخر يعني ببل مثل لري باندې حکما على امر معلوم يعني حکم په یو امر معلوم باندې به امر اخر مثله په یو بل امر باندې چې هغه د دې په شان دی يعني دا معلومي في كونه معلوم للسامع چې معلوم للسامع ته به احدى طرق التعريف سواء ينتهي طريقان برابر خبره کځوانه د طریقې تعریف باندې یو شان دي لکه الراغب هو المنطلق نو ګورل لکه الراغب دا معرفه ده او مسند له ده او منطلق دا مسند ده او معرفه ده او چې کله مسند له باندې معرفه وي مبتدا او خبر باندې معرفه وي نو به مېس کې به د میری فصل لوړ لګيږي نو لګي دا وختي مونږ بدای کې ویل دي با زید والقائم بدای کې ویل دي نو لته نو کې او یا خلیفانه یا به دوانه مختلفي لکه زید هو المنطلق نو دلته کې طریقې تعریف دوانه مختلف دي زید معرفه ده په عالم سره او المنطلق معرفه ده په دال سره او دوانه معرفه دي چې په مېس کې به ور اورل شي زميري فصل ده او لازم حکم كذلك یا لازم حکم فائدہ ور کوي لازم حکم او فائدہ خبر ده ما تاسو دي چې متکلم مخاطب وای جو لازم کنه پوه جو فائدہ خبر ده كذلك على امر معلوم باخر اسلام وفي هذا تنبيه او بری کې دا خبره د پرې باندې تنبيه ده چې مبتدا خبر اگر چې جدا جدا موږ ته معلومي لکه زیدون پیجنو او اخو کرونو پیجنو او چې ګر ځوان یو بل د نسبت شو بیا هم فائدہ ور کوي لکه دا خبر درنه چې مبتدا هم ته پیجنې خبروم پیجنې دا حکم ته فائدہ نه در کوي بلکې بیا هم فائدہ ور کوي ځکه چې دا خو لکه پته نه لګي چې دې ته نسبت شوی دی کنده شوی او چې مبتدا خبر ته ځوان پیجنې او بیا د یو بل ته نسبت وکي نو بیا هم فائدہ ور کوي هذا تنبيه وفي هذا تنبيه وبريك تنبيه على ان كون المبتدا والخبر معلومين شكل جكيدل مبتدا خبر تدوان معلومي لا ينافي افاده الكلام للسامع جدا منافين لجدا كلام با سامع ته فائدہ ورکی فائدہ مجهول لان العلم بنفس المبتدا والخبر ذکر علم بنفس المبتدا وخبر سره لا يستلزم دا مستلزم نه چې دې ته العلم بانتساب احد من الاخر جدا علم هم ته تاثیر چې بدبو کې دی بل د نسبت شوی دی لکه زید اخوک دلته ګوره زید دا یو طریقې سره معرفه ده
او اخوك ببل طریقه على عمرو المنطلق حال كونه معرفا فلا سال کې چې دا منطلق او دا اخوك معرف وي باعتبار تعریف العهد او الجنس په اعتبار د دې سره چې بری کې دا تعریف عادي یعنی یا په خارج کې متعین دي او یا جنسي دی بګي هغه پوه شو به باندې اوس په دې باندې اعتراض جواب دي ان شاء الله سبا وایي واړو